جمعیت علماء اسلام ګوند وایي چې دوی په خیوات کې اسلامي نظام ځکه پځې کول غواړي چې دغه نظام د جهان لپاره د پیغمبر صلی الله علیه و وسلم لخوا را لېږل شوی دی او د دوی دپاره به نوم یې خاص کوي. دا په داسې حال کې چې تېره ورځ د جمعیت علماء اسلام په یو شمولتي غونډه کې د پاکستان تحریک انصاف نه څلورو یا کورنو جمعیت علماء اسلام کې ګډون وکړو. د 400 ضلعې د جمعیت علماء اسلام مقامي ځوان مخکش او د پخوانی د قانون وزیر زوی سعادت ارشد عبدالله عثمانزی دغه شمولتي غونډه په مخال په هغه ترقیاتي کارونو رڼا واچوله کوم چې د پلار کړیو او ویل چې دوی ته کله واک ورکړي شي نو دغه رنګ به خپل خدمت دوامدار ساتي. چې کله 2018 الیکشن شو نو دا غي نه پس قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب روته دو او یو جدوجہد وکړو. دا غي په نتیجه کې بیا تاسو کتل چې بلدیاتی الیکشن کې په خیبر پختونخوا او په بلوچستان کې جمعیت علماء اسلام ټول نه زیات سیټونه واغشتل. نو د دې خبرې نه دا ثابتېږي چې ان شاء الله تعالی را روان وخت د جمعیت علماء اسلام دی. زما والد صاحب چې کله په اقتدار کې او تاسو منتخب کړو نو خپل په وخت کې د دنیا برته کړې دی الله پاک رضا لپاره. لارې کوڅې په خول شو، ترانسفارمر بشمار لګول شو، ترانسفارمر اپګریډیشن، د دې نه علاوه سکولونه، کالجونه، د جوډیشل کمپلیکس چې کم تاسو ګوره، د ګیس منصوبه درګې لپاره دنیا ترقیاتی کارونه کړې دي خپل په وخت کې. ان شاء الله تعالی کوم ته موقع ملو شو نو دومره خدمت پکو، دومره خدمت چې پورا په ضلع 400 کې چانی کړي ان شاء الله. د جمعیت علماء اسلام صوبایي مشر مولانا طاولحق درویش دا خبره پړای کړه چې دوی ولې د اسلام په نوم سیاست کوي. د دې جواب مولانا طاولحق صدا سے بیان کړو. یو دا چې د علما سیاست ولې کوي او دویم دا چې د علماو د سیاست واو تاسو څه فائدہ ملاو شو. نمبر 1 ایرونو یاد ساتئ نن عالم کفر په پاکستان کې د مسلمانانو د اسلام چې څوک د ودس کې دغه خلاف نه دی او تاسو په دې دوکه کېږي چې یاره پتا چې په نواز شریف کې صبر د غم مزمنی او توم مسکه په دې کې چې کوم نه فرق څه دی په کوئی عزتمندو او نن عالم کفر هم تاسو پاکستان په دې خبرو متفق دی چې تم مسکه نو کوا. نن زمون د عالم کفر سره جنگ د مر جنگ نه دی، د حج جنگ نه دی، زمون جنگ بل جنگ دی. موږ ورته نه اسلام پر سره په حیثیت عبادت نه، اسلام په حیثیت نظام را سره تسلیمه. عالم کفر وایي چې نه اسلام په حیثیت عبادت منم، په حیثیت نظام نه منم. په دا غونډه کې تحریک انصاف په صوبه کې د 10 کالو په حکومت سخت نیوکه وشوي او ویل چې هیڅ قسمه ترقیاتي کارونه نه دي شوي بلکې د کورسۍ لپاره ټول نظام هم په دو لګول غواړي. خو د جمعیت کارکنان به ثابت قدم اوسیږي او د عمران خان دغه مل دشمنه پالیسی به عام ولس ته پړا کوي. په دغه موقع د جمعیت علماء اسلام ضلعي رهنما او د خلقي متوقع امیدوار سعادت ارشد عبدالله عثمانزی والخانه استقبال کارکنانو وکړو او په راتلونکي انتخاباتو کې د کامیابی باور ورکړو. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400 جمعیت علماء